الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. پرون سبق کې د مسلمانانو او د مؤمنانو صفات خمسه ذکر شیو، 15 صفاتونه د مسلمان د مؤمن لپاره دا 15 صفاتونه لازم دي. یعنی کله چې مسلمان په دې 15 خبرو باندې ښه عمل وکړي او په خپل کردار او په خپل معمول کې راولي، نو دغه خلقو د پاره د الله طرف نه بیا د کامیابی اعلان دی. د مسلمانانو او د مؤمنانو د پاره خاص کر 15 صفتونه هغه اولنه صفت یؤمنون بالغیب، او دویم صفت ویقیمون الصلاة، او دریم صفت ومما رزقناهم، او څلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او پنځم صفت وبالآخرة هم یوقنون. په غیب باندې ایمان لرل، مونځ قایمول، صدقات زکات ورکول، او په آسماني کتابونو باندې ایمان لرل، او په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل. پرونه سبق کې په آخرنی آیات کې وبالآخرة هم یوقنون کې دا 15 نمبر صفت د مسلمان د مؤمن لپاره دی کې الله وی وبالآخرة هم یوقنون، او دی به د آخرت په ورځ باندې یقین کوي. داسې نه دی ویلي چې وبالآخرة هم یؤمنون، دی به د قیامت او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. یعنی صرف ځکه د ایمان مقابل او ضد هغه تکذیب د دروغ ویل، او د یقین ضد او مقابل هغه تردد دی، شک دی. د وجه نه الله پاک یوقنون وي چې د قیامت په ورځ باندې صرف په ایمان باندې صرف ایمان لرل، تصدیق کول چې قیامت حق دی، دومره ویل دا کافی نه دي. که چېرته دا کافی وي چې صرف په آخرت باندې تاسو ایمان لرئ که آخرت شته دی، دا خبره نه کافی کېږي. دې وجه نه الله فرمایل یوقنون، تاسو به یقین کوئ. یقین دا معنا چې هر ټیم ستا آخرت مخې ته وي، یعنې د آخرت هولناک خطرناک منظر او د آخرت سختې مشقتونه تکلیفونه چې دغه ستا هر ټیم مخې ته وي چې او آخرت زما مخې ته پروت دی. یعنې یقین دا مطلب چې زموږ مخې ته دا قرآن کریم پروت دی، زموږ په دې کې شک نشته چې زموږ مخې ته کتاب دا مصحف شریف پروت دی، دا قرآن کریم قرآن مجید پروت دی. که موږ ته زر کسان دې ځای کې راشي چې تاسو مخې ته قرآن کریم نشته، موږ وایو نه شته دی، ځکه موږ په خپل سترګو باندې وینو. موږ وایو چې شپه ده، که 100 کسان راشي دا ته وایي شپه نه ده، ورځ ده، ته وایې نه شپه ده، تیاره ده، وګوره. دا زموږ یقین دی، موږ په خپلو سترګو باندې وینو. دغه شان د قیامت ورځ داسې مخې ته ساتل، داسې را مخې ته کول، داسې په یقین سره چې زه یې په دې خپلو سترګو باندې وینم، دومره یقین به ته لرې. د هر کار نه مخې ته ځان ته خپل قیامت را مخې ته کول، او د الله پیشکي را مخې ته کول چې الله ته به زه یو ورځ پیش کېږم، او دا کم کار چې کوم د دې خبرې جواب به الله له ورکول وي. دا د مسلمان صفت ده، یعنی دا انتها ده
ځکه حدیث شریف کې راځي چې تاسو چې کله الله ته ودرېږئ په مانځه باندې نو داسې ودرېږئ چې زه الله په خپل سترګو باندې وینم، یعنې داسې عقیده لرئ. ځکه دا مونځ کول دا د الله سره یو قسمه خبرې او کلام کول دي چې د الله سره ته خبرې کوي. نو داسې ګڼه چې زه د الله سره خبرې کوم الله زه وینم. په دویم نمبر کې داسې وایي که انه فإن لم یراه، که ستا دومره ګمان نه راځي، دومره عقیده ته نه شي مضبوطولی، دومره چې زه الله نه وینم. نو دویمه درجه دا ده چې الله خو ما ویني که نه، کم از کم دومره ایمان لره چې الله ما ویني، بس زه چې مونځ کوم الله ما ویني. نو دې وجه نه د قیامت ورځ هم ځان ته بالکل مخکې کول چې دا بالکل حقیقت دی، یقیني ده، او یو نه ورځ به مونږ دغې ورځې ته پیش کېږو، او چې سړی مړ شي بس د قیامت شروع شي. خلک قیامت کله دی، قیامت کله دی چې کله ستا دا دوه سترګې پټې شوې او ستا نه الله دا روح واغسته، ستا د خلکو خاورو ته دفن کړې، بس ستا باندې قیامت شروع شو. که په چا دی او که نه په تا قیامت شروع شو. د قیامت اولنۍ پړوی منزلونه به اوس که ستا ښه عملي جو قیامت به د باندې دا برزخ زندگی به ښه تېره شي، او که ښه عمل دی نه جو برزخ زندگی به سخته بیا تېرېږي. دا قرآن کریم الله مونږ ته ولې راستولی دی؟ د قرآن کریم نه علاوه مونږ له چې الله کم عقل را کړی دی او کم حواس خمسې را کړي دي، 15 حواس، په دې باندې زموږ کار نه کېږي. د انسان لپاره د انسان د عقل دا محدود دی، دا د یو انتها پوره د مخ نه بیا کار نه کوي. لکه زناور دی، زناورو حواس خمسه 15 حواس هغه دومره کار نه کوي څومره د انسان کوي. حواس خمسه د هغوی هم دي، خو د انسان کې یو عقل سوا دی. زناور سره عقل نشته، هغه په خپل مرګ نه دی څوک یې لالې دا پته نه کېږي ما د سره دی څه کوي. ځکه که عقل هغه له الله ورکړی وی نو هر ټایم به سره بیا نثار بیا به د هر ټایم په جنګ و ته ما دا پیټې ولې وړي. نو عقل ول الله نه دی ورکړی، دی وجې نه انسان نه خو دې عقل ورکړی په هغې باندې ډېر کارونه کوي. حواس خمسه څه ته ویلی کېږي؟ 15 حواس. نمبر 1 باسویرا، نمبر 2 ذائقہ، نمبر 3 سامعہ، نمبر 4 شامہ، اور نمبر 5 لامسہ. وزرته پښتو کې وایم یو سترګو لیدل دي. دا جمعه جوړ شوی دی ستا په سترګو باندې ولې دی چې یار ماشاءالله دومره ښایسته رنګ یې ورکړی دی، ښه سپین دیوال دی. دا ستا سترګو طاقت شو. وس ستا غوږونه هغه څه دي؟ دا سامعه دي، اورېدل چې ته اوس اورې چې یار دا الک څه وایي ما ته. نو که سړي غوږونه روغي نو په غوږونو به اوري چې دی ما ته څه وایي. ښه دریم هغه شامه ده، که یو څه ډېر ښایسته بوی هم کوي که نه، خو ته یې په دې غوږ کې دننه هم کې د تا د پته نه لګي دې سړي دې بوی څنګه دی. دا پوزه معلوم دی، دې پوزه کې دا کمال الله یې ښه. ښه دا دیوار دی زمونږ پې دا سترګې ولګېده چې دا چا وهلی دی او په دې باندې خرچه شوې ده، خو دغو نه سترګو کار وکړو بس. اوس دا پته نه لګي چې دا څنګه والی شوی دی. په دې کې شګه ده، باجري ده، په دې کې سیمټ دي، سیخ دی، دې کې ګیلکار مزدوري ده، دا به کې دومره کاړو به کې شوی. دا اوس په دې سترګو نه معلومیږي، دا معلومیږي په عقل باندې. دا دیوال څنګه دی؟ مضبوط دی، نرم دی، سخت دی. دا په څه معلومیږي؟ دا په لامسه. دا ته بدن ټچ شي، لاس ټچ شي، خپه ټچ شي، ولې کې یار دا دیوال سخت دی، نرم دی.
دغه شان خوله ده په خوله کې ذایقه ده که ته یو څیز معلوموې چې یاره دا ذایقه ده د ترخه ده خوږه ده پیکه ده څنګه ده دا په خوله معلومیږي دا نه په غوږ معلومیږي نه په پوزه معلومیږي یا خپل لیبارټرۍ ته به دغه څیز وړې که یو څیز اورې یو غوږ به مخکېږي په پوزه نشي اورېدلی که یو څیز ته بویې چې د بوی څنګه دی بوی لکه سکې نه صرف بوی هغه به پوزې له ور وړې که یو څیز ته ګورې چې د دې رنګ کلر څنګه دی هغه به سترګو راته مخامخ کې که یو څیز ته ګورې چې دې خوند څنګه دی هغه به خولې ته مخکې کې که یو څیز ته هغې ته نرموالی سخوالی ګورې په هغې به ته لاس لګې دې ته ویل کېږي حواس خمسه بیا په دې به شپږم نمبر کې دی عقل دا خبرې خو ټیک دی دا موږ ذهن ته رالي چې دا به دیوال دی دا داسې 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 خو دا اوس په عقل کې دا اوس نه راځي په دې سترګو په دې غوږونو په دې پوزه په دې خوله په دې لاسونو دا نه معلومیږي چې دا دیوال والی شوی څنګه دی هغه عقل معلوموي عقل دا وایي چې دې کې سیخ لګېدلی ګلکار سیمټ یو شان ټول راجمع کړي دا عقل دا سوچ کوي دا قوت دې سترګو کې نشته دې غوږونو کې پوزه کې دې کې نشته دا په عقل کې دی دا طاقت دی ښه اوس عقل دومره کار وکړو چې عقل دا وایي چې جومات جوړ شو چاردیوالي وشوه جومات جوړ شو ابادي وشوه چت وغورځېده بس دغه د عقل کار دی اوس مخې د عقل په دې نه رسېږي په دې جومات کې به زه اوس کومه څه دا جومات چې ما جوړ کړو دا اوس عقل دلته کار نه کوي چې دا جومات کې به زه مخې ته څه کومه دا اوس معلومیږي په وحي باندې چې الله موږ ته څه وایي الله جل جلاله وایي اوس دې کې ته موس کوه دې کې ته ما یادوه په دې کې ته نیک اعمال کوه نو دا اوس په عقل نه معلومیږي اوس الله فرمایي تاسو موس کوئ صرف دومره اوس موس څنګه کوئ موس څه شی دی دا اوس په عقل موږ ته نه معلومیږي د هغې بیا موږ ته وضاحت ضرورت دی د وحي ضرورت دی چې موږ داسې طریقه باندې کوئ الله ته ودرېږه په دې کې رکوع د قیام د سجده د قرات دی او په دې کې تسبیحات دي په دې کې دا د درود شریف دي دعاګانې دي دا اوس په عقل نه معلومیږي ځکه عقل زموږ دومره کار وکړو جومات نقشه موږ تیاره کړه بس مخته عقل زموږ ودرېدو د هغې دپاره بیا ضرورت دی د وحي نو کله چې حواس خمسه کار پرېږدي دا پنځه صفات د انسان د پنځه حواس دا چې کله کار پرېږدي مخې ته بیا عقل شروع شي عقل د څه ځای پورې ځي عقل مخې ته بند شي بس بیا کار نشي کولی چې اوس په څه کومه مخې د عقل نه پس بیا شروع شي وحي لکه دا څومره کافران مسلمانان لږ دي په دنیا کې کافران ډېر دي څومره کافران ګرځي زموږ ستاسو نه هغه د دنیا په کارونو کې ډېر زیات هوښیار دي په 100% کې زموږ هغه 70% هغه زموږ په دنیا په کارونو کې مخکې دي غیر مسلمه دا د هغوی صرف په حواس خمسه او عقل دی بس اوس عقل نه مخې ته هغوی انکار کوي بس صرف په خپل عقل باندې هغوی چلیږي دا عقل موږ ته لاره ښیي حالانکې عقل چاته لاره نه ښیي که صرف په عقل پسې لاړې نو مخ ته به ګمراهي راځي نو د هغې دپاره بیا ضرورت دی د وحي د هغې دپاره الله پیغمبر رالیږي او بیا د پیغمبر سره قرآن کریم مثلا یو کتاب وي دغه کتاب بیا الله چې کوم دغه خلکو ته هغه کتاب کې یو طریقه ښیي په دې طریقه به تا خپله زندګي تېره کړي که دا قرآن کریم دا زموږ د منځ نه لرې کې او دا مونږ ته نه وي راغلی زموږ زندګي به څه وه مونږ ته به څه پته خو الله پیدا کړي ځناور هم الله پیدا کړي ګرځي دا غیر مسلم هم په دنیا باندې ګرځي مونږ هم ګرځېدو نو مخې ته د عقل غیر مسلم ولې خراب دی هغو عقل صرف جنګ دی بس هغوی څه چې بس په عقل کې دي که د عقل نه هغوی مړ کوټې بعضې خبرې هغه ماورا العقل دي هغه د عقل نه برې دی چې هلته زموږ عقل ودرېږي مخې ته بیا کار نه کوي مونږ وایو مرګ دی د مرګ نه پس بیا دوباره زندګي ده دوباره زندګي ده اوس په عقل نه معلومیږي دا عقل زموږ سره دومره نشته چې مونږ د دوباره زندګي هغه حس کړو هغه محسوس کړو چې یار د عقل دوباره به سړی څنګه ژوندی کېږي او څنګه به په قبر کې سوالونه کېږي او څنګه دا په عقل نه معلومیږي دې دپاره به مونږ ځو وحي ته دې دپاره به مونږ ځو قرآن کریم ته چې کوم الله مونږ ته پیغام رالیږلی دی نو عقل او وحي د دې چې کله ټکراو راشي بیا به مونږ چې دی هغه ترجیح وحي له ورکوو
کوم اوس داسې کې خپل عقل وجن یو چار دلته کې زموږ عقل دا وای او قران کریم دا وای وحی دا وای چار وحی ټیک نه دی زموږ عقل ټیک دی دا سړی به گمراه کیږي چې تا ته پیغمبر یو خبره کوي چې داسې کار کوه ته وایې نه زما عقل دس نه مني زما عقل وایي چې داسې کوه نو دنیا غیر مسلم ګرځي هغه خپل عقل باندې چلیږي دنیا چار څنګه د آخرت تباه دی نو عقل سزا پورې کار کې بس مخ ته بیا کار نه کوي مخ ته بیا وحی ته ضرورت دی دی وجه نه الله چې کوم دی خپل یو پیغمبر را لېږي او د هغې پیغمبر سره یو کتاب یو شریعت یا زوړ شریعت بل پیغمبر ورته پاتې شوی هغې باندې دا امت مخ ته بیا چلیږي دی وجه نه الله پوره کوي نو د مسلمان لپاره دا 5 صفات دا لازمي دي او بیا چې کله دا 5 صفات په مسلمان کې راشي ایمان بالغیب استابه په نالیدلو خبرو باندې ایمان وي په قبر باندې په حشر باندې په صراط باندې په عملنامه باندې عملونه به وزن کېږي په هغې باندې دغه شان د الله په دیدار باندې په جنت باندې په دوزخ باندې ټول دا موږ نه دي لیدلي په دې به زموږ ایمان چې دا بالکل حق دی دا به وي ځکه چې الله ویلي زموږ عقل خو دا نه وایي زموږ عقل خو نه مني زموږ عقل کمزوره دی خو الله وایي چې دا مخې ته شته شته جو به شته دی که موږ په ایمان دی بس موږ بس ایمان دی نو اولنی بالغیب دویم موز کول و یقیمون الصلاة موز کول موز به څنګه کوي د هغې دپاره مخکې ته بیا حدیث و تشریح راځي چې موز په کومه طریقه کول غواړي هغې به بیا په کم یو موز د بل نه موز نه مخکې کول یا د موز کې څومره درجې دي دا فرض دی دا واجب دی دا پکې چې دی نو هغه سنت مؤکد دی دا پکې غیر مؤکد دی دا پکې نفل دی دا اوس په عقل نه معلومېږي دا وحي ته موږ ځو ښه دا موز به څنګه کوو د موز دپاره بیا به موږ وحي ته ځو هغه موږ په عقل نشو معلومولی بیا بل صفت دا دی ومما رزقناهم ينفقون تاسو هغه څه خرج کوئ چې الله درکړي د هغې تاسو له زکات ورکوئ د هغې نه صدقات ورکوئ ينفقون بیا بل صفت دی د مسلمان دپاره چې دی به په آخرت به دی به په هغه کتابونو باندې ایمان راوړي که په کم کتاب چې نبي علیه السلام ته نازل شوی نه قرآن کریم په دې به زموږ مضبوط ایمان چې په دې کې څه د حق دی بس مونږ ذهن غلط کېدی شي قرآن کریم غلط نشي کېدی دا به زموږ مضبوط عقیده او په هغه څه به زموږ ایمان وي چې مخکې د دې نه کوم کتابونه تېر شوي مونږ وایو مخکې چې څومره کتابونه صحیفې تېر شوي په ټولو زموږ ښه مضبوط ایمان نه خو عمل به زموږ په دې قرآن کریم هغه منسوخ شوي دي ایمان به زموږ مضبوط دی بالکل هغه چې څه الله را لېږلي ټول حق و چې کله دا ټول خبرې مونږ ومنو او په خپل عمل کې راولو پس د هغې نه الله بیا فرمایي اولئک او دغه کسان دغه مؤمنانو چې په دغه 5 صفاتو باندې دغه کله عملي زندگی جوړه شي علی هدن دی په هدایت باندې دی په سمه لاره باندې دی من ربهم د خپل رب د طرفنا اولئک هم دغه کسان هم المفلحون دوی فلاح حاصلونکي دي فلاح ویل کېږي کامیابۍ ته دوی کامیابي حاصلونکي دي فلاح د اصل د غوت په معنی کې چې وګورئ نو دا د شق په معنی دی یو سیز سیرل او یو سیز مثلا پرې کول یعنی تا دومره خبرې چې تا په دې باندې ایمان ولرو تا په دې باندې سته شوې پاس شوې لکه مخې ته لاړې تا دا خبرې ټولې ومنلې نو ته پاس شوې تا دا ټولې خبرې مخې ته تېرې کړې په دې باندې ته تېر وتې نو اوس الله مخې ته ستا دپاره خوشخبري درکړي چې اولئک هم دغه کسان کوم چې دا مخې ته د سورې فاتحې الحمدلله د دې پوره کمې خبرې تېرې شوې په دې ټولو خبرو ګرځ عمل وي اولئک هم دغه کسان دغه مسلمانان هم دغه مؤمنان علی هدن هم دغه خلک په هدایت باندې دي که په دغه خبرو کې یوه خبره هم د کمزورې وه نو دی پوره په هدایت باندې نه دی دی نیمګړی دی دغه ټولې خبرې د په ذهن کې به په دغه به د عملي زندګي وي علی هدن هم دغه خلک په صحیح لاره باندې دی په هدایت باندې دی من ربهم د خپل رب د طرف نه اولئک هم دغه خلک دغه مؤمنان دغه مسلمانان هم المفلحون دوی کامیابي حاصلونکي دي دو فلاح حاصلونکي دي بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا ترجمه شروع کوم پنوم د الله چې بخونکی مهربان دی یا عام مهربان دی او خاص مهربان دی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه د کمال ټول صفاتونه د کمال لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې فارونکی د مخلوقاتو دی چې رب د مخلوقاتو دی چې مولا د عالمینو د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا دی
مالک د ورځې د قیامت دی مالک د ورځې د جزا دی ټولې معنی سره ایاک نعبد خاص مونږ عبادت کوو تعالی ری الله و ایاک نستعین او خاص تانه امداد طلب کوو مونږه اهدنا الصراط المستقیم وخیا مونږ ته لاره برابره مضبوط کی او کلک کی مونږ په لاره برابر او په سمه نیغه صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت چې تا نعمت کړی دی انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې هغه څوک دي انبیا دي شهدا دي صدیقین دي صالحین دي غیر المغضوب علیهم او نه لار د هغې کسانو چې ستا غضب کړی شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو آمین معنا ده یا الله دا دعا زموږ قبوله کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربانه دی الف لام میم الله اعلم الله ښه پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې ذلک الکتاب دا کتاب چې دی یعنې دا قرآن کریم چې دی لا ریبه هېڅ شک نشته یا هېڅ شک مه کوئ فيه په دې کتاب کې هدن هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو پوره پوره د پاره د پرهیزګارانو د پاره د الله نه د یریدونکو خلکو الذین دا پرهیزګاران هغه کسان یؤمنون چې دوی به ایمان لري ایمان به راوړي ایمان به لري یقین به ساتي بالغیبي په غیب باندې په نالیدلو خبرو باندې قیامت دی دوزخ دی حشر دی قبر دی ویقیمون الصلاة او پابندي به کوي د مانځه قایموي به مانځه لره لمونځ به ودروي ومما او هغه مال بعضې هغه مال رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون خرج کوي والذین او هغه کسان والذین دا مؤمنان هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري یقین ساتي بما په هغه څه باندې انزل چې موږ نازل کړي دی پیغمبر الیک تا ته وما او په هغه څه باندې انزل چې موږ نازل کړي دی من قبلک وړاندستانه مخکستانه ان تورات انجیل زبور څومره صحیفې چې نازل شوي په ټولو باندې موږ ایمان وي چې حق وبالآخرة او په ورځ د آخرت باندې په ورځ د قیامت باندې هم دا مسلمانان یوقنون یقین بساتي پس د هغې نه اولئک هم دغه کسان علی هدن دوی په هدایت باندې دي پوره پوره من ربهم د خپل رب د طرفنا اولئک هم دغه خلق هم دغه کسان دغه مسلمانان هم دغه مؤمنان هم المفلحون دوی کامیابي حاصلونکي دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب كريم دا زیر مجموع بخي الله دا زیر مجموع کې چې څومره بیا شداران دي څونه مزم په دې محله کې غمونه شوي دي څومره د عفو لپاره دعا وکړه الله مغفرت نصیب کړي نو څومره مسلمانان دي د هغوی لپاره دعا وکړه الله مغفرت نصیب کړي څومره بیماران په دې محله کې دي او د حاضرو مجموع کې څومره چا شریعه جات وي الله ټولو ته پوره کړي بیماران یې ختم کړي شفا کامله جله ورته ورکړي د خیر د سوال باران وکړي چې الله د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت وکړي دا کوم بیماران چې د ملک خورې شوي تبې دي الله دا ختم کړي په خپل قدرت باندې څومره چې مسلمانان دي مجاهدین د الله په لاره کې په حق باندې جنګېږي د هغوی لپاره دعا وکړي چې الله ورته بری نصیب کړي څومره چې مسلمانان دي ظالمانو په پنجو کې راګیر شوي دي په ظالمانو د پنجو لاندې دي هغوی لپاره سوال او دعاګانې وکړي چې الله ورته خلاصې ورکړي بری وله ورکړي الله اسلام له بری ورکړي په دې ټوله دنیا باندې الله اسلام راولي اخر وکړي دا دعا زموږ په ژبه جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول الله